زما د خوږ اسلام عزتمندو مشرانو کشرانو دوستانو ورونو په دې خبره باندې با منګ او تاسو کلک ایمان ساتو او دا حقیقت ته چې الله رب العالمین ډیر رحیم او کریم ذات دی او دا الله د رحم او د کرم انتها نشته. بیا دا الله خو مخلوقات ډیر دي خو په دې مخلوقاتو کې د ټولو نه اشرف المخلوقات چې الله رب العالمین و تفاروق جان ویلی دي هغه سری ولقد کرمنا بني آدم لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم. انسان دا ډیر عزتمند دی، دا ډیر مکرم دی. اوس دا انسان خو عزتمند او مکرم بېشکه دی، خو د ده دا عزتمندي او دا مکرمي او دا لویوالی دا اوس په ده باندې د دې انحصار دی. کو ده د ځان نه انسان جوړ که او ځان یې د الله په احکاماتو باندې منور که، نو دا انسان بیا په دې تمام مخلوقاتو کې الله ته د ټولو نه پاکیزه مخلوق هغه فرشتي دي. بیا دا انسان د فرشتو نه هم لوی مقام لري، خو که ده د الله په احکاماتو ځان منور کړ او که دې انسان د الله د احکاماتو خلاف وکړل، د الله خبره ونه منله او د الله د احکاماتو خلاف بغاوت وکړ، د الله یې خلاف بغاوت وکړ، نو دا انسان چې د فرشتو نه لوی مقام لري، بیا کو دا انسان د الله مخالفت کې جون تیر کنو دی بیا د سپي او د خنزیرانو نه ورلاندې. دا یاد ساتئ، په دې خبره ایمان دی. نو گویا چې زمونږ او ستاسو دا مقام او دا مرتبه په دې چې موږ د الله د احکاماتو د لاندې جون تیرو، نو که د الله د احکاماتو د لاندې جوړ کړه، الله بیا ډېر رحیم دی، بیا ډېر کریم دی، بیا عذاب نه ورکوي. الله وی ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان الله شاکرا علیما. ما یفعل الله، والله وی زما ستاسو په عذاب باندې څه چې زه تاسو له درکوم، خو که ان شکرتم وآمنتم ایمان هم راوړه او بیا هم د دې ایمان شکریا ادا کړه. د ایمان شکریا څه شی ده؟ چې د الله په احکاماتو باندې بیا عمل کول دي. د الله په احکاماتو وهاب ګل جی صاحب عمل کول دي، دا د اعمال شکریا ده. دا د راغلی د جمعې مزله، د جمعې مزله دا د دې ایمان شکریا ادا کې چې الله تعالی ته ایمان را نصیب کړی دی، د دې په شکریا کې زه ځم ستا حکم منم، نو دا اعمال بیا د دې شکریا ده. نو الله وی کو تاسو زه ستاسو په عذاب څه کوم، کو تاسو ایمان راوړو شکریا م ادا کړم. وکان الله شاکرا علیم. او بیا یاد ساته چې زما باندې د ایمان راوړه او زما په طریقو دی او زما په حکمونو دی عمل وکړه، نو زه بیا ډېر قدردان یم. زما د قدر بیا انتها نشته، انتها. نو وروڼو موږ به ایمان او دا شکر دا به راوړو او دې ته د الله ګورې وهابونه دسې بجټ نشته. کو زه ته منځونه کوو، کو سجدې لګوو، کوئی نیک اعمال کو، دا الله ته د دې هېڅ اجت نشته. الله بینیاز ذات ته الله الصمد، الله بینیاز دی. حتی تر دې پورې خبر را نږدېږي، خو تا ته خیر یو خبره کومه چې ته ویې جوړې ما زموږ در عالم دا ما په الله باندې احسان وکړه. نه، دا د الله په موږ احسان دی. الله زموږ ستا عمل ته هېڅ اجت نشته. تر دې پورې دا وره حدیث قدسی دی. څه شی دی فاروق جانا؟ حدیث قدسی، یعنی دا خبره رسول الله مبارک دا الله نه نقل کوي، دا الله نه. او په بخاری مبارک او دا حدیث په دې غټو کتابونو کې دی. وی کو دا ټول کائنات، د دې ټول کائنات د مخلوق دا ټول سوچه مسلمانان شي او ټول مخلوق د آدم نه راواله تر د قیامت دروازې پورې دا ټول انسانان الله ته په سجده باندې پروزي
او دوی ټول الله اومني او الله ته په سجده باندې پروز یو خپل کمزوري اختیار کی او الله ته په سجده باندې پراتی وي دا ټول مخلوق الله وی د ویخته بر ضرب زما په خدای کې زیاتی رانی او کو دا ټول مخلوق د الله خلاف شو سره کافران شو الله رب العالمین وی زما په خدای کې به د ویخته بر کمی رانی دا الله خدا سے خدای نو زما استا عبادت ته د الله اجت نشتا دا یاد ساته کومو ته عبادت وکړه بندگی مو کړه دا زمونږ د پاره ډیره لویه فایده ده دا زمونږ د پاره ډیر لوی مقام دی دا زمونږ د پاره ډیره لویه د فایدې او ډیر لوی د مقام ذریعه ده نو په دقه باندې به موږ الله رب العالمین ته ورنږدې شو بیا زما عزتمند ورونو منگا اللہ رب العالمین بیا زمون پا دی امت باندې ډیر لوی احسانات کړی دي او زمون زبدا ویل او دا با داسې ما د ډیر لوی علماء نو مریدلی دي چې د دې امت د بخنې بانی الله غوښتي دي چې دوی لږ شان عملو کې الله وي زه دوی بخم او دا د څه د وجې د دې لږ شان عمل چې ته وکې او ستا د بخنې الله فیصلې کړي دي که نه نو دا د دې د وجه چې الله رب العالمین موږ او تاسو له یو عظیم شان را کړی دی او هغه څه شی دی ادا دی چې الله رب العالمین موږ او تاسو د جناب محمد رسول الله په امت کې پیدا کړی یاره دا د الله ډېر لوی احسان دی او زه اکثر دا خبره کوم او بیا یم کوم او بیا به یم ویم او چې د کمې پورې جمدي یم دا به خبره او دا به ټول علما کوي که موږ شپه ورځ الله ته په سجده باندې پریږدو نو موږ به د الله د دې نعمت شکریا ادا نه کړو چې موږ الله د رسول الله په امت کې پیدا کړو قسم په خدای ډېر لوی شان الله دې امت له ورکړی دی تاسو لږ شان دا یو خبره کوم بس بیا راته هغه خپله موضوع را کوم چې ستا په دې زړه کې دا کیني چې د الله په موږ څومره لوی احسانات دي زموږ د دې دین یو کتاب دی او یو ډېر لوی عالم لیکلی دا علما زما دا پارون جان ملګري او دوی یې پیژني دا غنوم دی جلال الدین سویتی رحمهم الله ډیر لوی عالم دی او ډیر لوی مقام والا سړی دی هغه د رسول الله مبارک په دې صفاتو باندې او د رسول الله مبارک په دې شان کې هغه یو کتاب لیکلی دی مخکې په عربی کې اوس په اردو کې ترجمه شوی دی ځان خیر دی بیا والی ډیر ښکلی کتاب دی خصائص کبرا ورته وایي د رسول الله مبارک لوی ښکلي صفات هغې کې هغه یو روایت راوړی دی وی دا خبره په تورات کې وه وی یو ځل موسی علیه السلام د تورات تلاوت کو نو په تورات کې د یو قوم صفت راغی او هغه صفت څنګه هغه دا و چې الله وی یو قوم به پیدا کومه دقه قوم او دا امت په یو لک او سریر زره پیغمبران کم او بیش راغلي دي هر چا له الله امت ورکړی دی نو دی امتونو کې به زه یو امت پیدا کړم دا امت به په ټولو کې اخره کې پیدا کوم خو د دې امت شان به دا وي چې په تمام امتونو کې به د ټولو نه په اخره کې پیدا کوم خو چې کله د قیامت ورځ شي او د بخښنې ورځ شي او جنت ته د تلو ورځ شي نو په ټولو امتونو کې به دقه امت په ټوله کې اخره کې پیدا کوي خو الله رب العالمین به دقه امت په دې اخره کې چې کوم پیدا دی لومبي به جنت ته بوځي موسی علیه السلام وی خدای پاکه دا امت خو ماله راکړي موسی علیه السلام ته الله رب العالمین وی نه دا امت به د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه موږ په ټولو امتونو کې د ټولو نه اخري امت زمونږ نه پس بل امت نشته او کو چا ووی چې د دې امت نه پس بل امت به راځي او بل پیغمبر به راځي په ټکي سور کافر دی سور کافر نه نه زمونږ پیغمبر اخري پیغمبر دی او موږ اخري امت یو نو ګوره په امتونو کې به د ټولو نه په اخره کې راځي او د ټولو رسول الله مبارک وی قسم مې دی د الله په ذاتي چې په ټولو پیغمبرانو جنت حرام دی تر څو چې اول زه نه یم ورغلی او په ټولو امتونو باندې جنت حرام دی تر څو چې زما نیک امت اول جنت ته نه تللی نور څه به دا نورونو دا د دې امت شان دی چې الله رب العالمین دوی له ورکړی دی
او الله رب العالمین دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د برکتنا الله رب العالمین منګ او تاسو لرا کړی. دیم نمبر یې دو وی داسې امت په پیدا کم چې نیک اعمال کوي د الله حکم دی کې به خامخا خو چې دوی دا نیک اعمال وکي نیک اعمال وکي نو دا نیک اعمال به ولا الله رب العالمین د ګناهونو د لرکولو ذریعه جوړوي. نه استاد د جمعې مونځ وکړه نو موږ د الله حکم دی ومکه د الله حکم ومنه خو د دې جمعې د مونځ خو موږ وکړه خو د دې د برکته به الله رب العالمین گناهونه معاف کی. نو موسی علیہ السلام وی خدایا دا صفت خو زما امت لور کی وی نه دا من د جناب محمد رسول الله امت لور کړي ټول وای صلی الله علیه وسلم. نیک اعمال زمونږ استاد د پاره د گناهونو ذریعہ جوړ شي. اوس خدا ډیر وګد موضوع ده خو زبرته یو مختصر حدیث د رسول الله مبارک وی. یو ځل سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ ناس دی دی کې وسره مرګرین دي سلمان فارسی الله لوی علم ورکړو او ډیر عظیم صحابي ناګهانه مرګورو ته وی راځي داسې دا مونږ وتا دا ګرمي یخني چې تیر شي او ګرمي راشي مونږ وتا د بهار موسم وایو نو دی کې دا پانی ټول راغورځېدلې وي او نوې پانی خيږي نو دغه شان د جړې موسمو نو سلمان پارسی هغه مرګري پوتلل او یو اونه وا هغه اونه داسې اوله کوله چې ویله کوله له اونې نه ټولې پاڼې راوغورځېدې او هغه اونه بالکل لغړه پاتې شوه هېڅ پاڼې پکې نه وې. مرګرو ته وی دا عمل ما وکوي وملیده وي آو وی پاڼې راوغورځي اونه لغړه پاتې شوه وی د دې په مقصد پېښې واګولې چې دا خبره وره تا دومره لوی سفر کړی دغه شان نور مرګري میلمانه هم ډېر راغلي دا لږ وره وی دا اونه نه چې دا پاڼې را پرېوته د دې په مقصد پوهې وي نه وی دقه شان موږ رسول الله مبارک سره یو ځل ناسو نو داسې د بهار موسم و نو اونې له شړنګ ورکړه نو ټولې پاڼې راوغورځېدې نو وی موږ ته د الله رسول وي چې دا پاڼې راوغورځېدې په مقصد پېښې وی موږ ورته وی چې نه وی راته وی چې زما امتیان دي او د الله د رضا د پاره یو عمل وکړه بیا خصوصا مونځ وکړه نیک اعمال وکړل چې دې کله نیک عمل وکړي که نه نو څنګه چې د دې اونې نه دا پاڼې په لقیدو باندې وغورځېدې او اونه بالکل صفا پاتې شوه دقه شان د ده د دې نیکو اعمالو د برکته چې دا اونه څنګه صفا پاتې شوه دقه شان ترې ټول ګناهونه پروز او دې صفا د ګناهونو نه پاتې شوه. نو داسې یو امت په پیدا کړم چې نیک عمل وکړي هغه به د دوی د ګناه د لرې کولو سبب جوړ شي. وی دا الله دا عمل دا امت صفت ما لره وی دا مې د جناب محمد رسول الله امت ته ورکړی. بیا وی دا اوږد باس دی خصایص کبرا کې دی یقین په خدای وکړه چې سړی یې ګوري دا روح پې خوشحاله شي. وی داسې خلک په پیدا کړم چې دا کلام به وله راولېږم کلام به د هغوی په سینو کې او په ذهنونو کې محفوظه کړم. نو موسی علیه السلام ورته دا صفت خو ما لره وی نه دا مې د جناب محمد رسول الله امت له ورکړی. واحد دا امت دی کتابونه الله را لیږلي دي 103 کتابونه د دې نه مخکې را لیږلي دي خو د نورو کتابونو حافظان نشته. واحد دا د دې امت صفت دی چې د دې امت په سینو کې او په زړونو کې الله رب العالمین د عظیم کلام کېنولی دا د دې امت صفت دی. حقیقت دا دی په لکونو حافظان به وویني په لکونو خدای پاک دا صفت دی له ورکړی. د نور چا پیغمبرانو ته خپل کلام یادو خو نه او د دې امت خدای پاک ماشومانانو ته په سینو کې کلام کېنولی دی او په زرګونو نه په لکونو دي. سږ کال زموږ د وفاق المدارس العربیه تیمور جانه وی ګوره په دې ګوګل باندې 1,06,000 کسانو حافظانو سږ کال د وفاق امتحان ورکړی د حفظ 1,06,000 دا صرف زموږ وفاق د دې نه علاوه 3-4-5 بوډونه دي دا اهل تشیع بیل دی دقه شان دا وابیانو بیل دی د پنجپیریانو بیل دی او د نورو د بریلیانو بیل بورډ دی هغه نه یادو
دا چې کوم زمونږ د وفاق المدارس العربیه دی د هغې د لاندې 1,06,000 حافظان دا صرف امتحان ورکړی، نور د دې نه په لکونو په زرګونو باندې دي، ډېر داسې ده. الله رب العالمین دا قرآن د دوی په دې ذهنونو کې محفوظ کړی دی. دا یو لویه معجزه ده د رسول الله مبارک د دې کلام د دې قرآن چې الله رب العالمین دا کینولی دی. او لوی لوی خلک او ډېر زر قرآن دا یو دغه دی چې دا خدای پاک چې دې ته د ځان پاک کو دا به دې په دې سینه کې کیني. داسې حافظان هم په مخ د ځمکې تیر شوي دي چې په 6 میاشتو کې زه راته د دې خپل د دې امت خبره کوم، د دې وخت خبر راته کوم، په 6 میاشتو کې قرآن یاد کړی دی. شهید اسلام مولانا سنجان صاحب رحمهم الله په 6 میاشتو کې قرآن یاد کړی. داسې په دې امت کې تیر شوي دي چې په میاشت کې قرآن یاد کړی دی. زموږ د دیوبند ډېر علما داسې علما تیر شوي دي ستا په دې دور کې، اوسني دور کې چې په 28 ورځو کې قرآن یاد کړی دی. زموږ د دې وفاق المدارس العربیه مخکینی چې کوم صدر و مولانا سلیم الله خان صاحب، هغه په یو کم 13 ورځو کې قرآن شریف یاد کړی دی. او د مفتی محمود صاحب استاد و مولانا فخرالدین صاحب، هغه په 20 ورځو کې قرآن یاد کړی دی. دا عقل حیران شي. او داسې ستا په دې امت کې اکابر تیر شوي دي، دې علماو ته پته لګي چې هغوی په 7 ورځو کې قرآن یاد کړی دی. امام محمد رحمهم الله په 7 ورځو کې قرآن، په 7 ورځو کې ته یو آیت نشي یادولی زمونږ سه خلک، او هغوی ټول قرآن په 7 ورځو کې. نو داسې امت په پیدا کم چې د هغوی په سینو کې به دا کلام پروت وي. وایي دا ما لراکه دا صفت موسی علیه السلام ورته وایي نه، دا هم د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو الله رب العالمین دې امت له دا خاصیتونه ورکړي دي او دا مقام یې وله ورکړی دی. بل یې ورته وایي داسې امت په پیدا کم چې ګناه وکړي ګناه، نو ګناه به وله یو په یو لیکم، او کو نیکی وکړي نو هغه نیکي کو په اخلاص باندې 1 په 2 یا 1 په 100 یا 1 په 10 یا 1 په 100 یا 1 په 200 ګناه 1 په 1 نیکی حد نشتا. وی خدای دا میم د جناب محمد رسول الله امت ته ورکړی. اخره خبر راته کوم او د خپلې خبرې لم راولم. وره دا ستاسو دپاره ډېره د غور خبره ده چې د هغوی عمرونه به ډېر زیات کم وي، عمرونه به کم وي، خو الله رب العالمین به د هغوی هغې عمرونو ته نه ګوري، بلکې هغوی له به داسې د عبادت موقع ورکړي چې هغه لږ عمر کې به د سوونو کالو عبادتونه الله د هغوی په حق کې منظور کړي. لکه څنګه دا خاصیت هم دې امت له ورکړی. دا خاصیت داسې چې په اخلاص باندې د عمل وکړه، هغه عمل به راله الله په ډېره منظوروي. او دا په نص د قرآن دا خبره ثابته ده. دا وره په نص د قرآن دا خبره ثابته ده چې د الله په جناب کې د یو شپه عبادت وکړو، یو شپه عبادت، نو دا یو شپه عبادت پر الله د 1000 میاشتو نه زیات ثواب درکړي. دا دې امت خاصیت ده. لیلة القدر وایا خیر من 1000 شهر. یو شپه عبادت د 1000 میاشتو د عبادت نه زیات ثواب. دا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د برکت الله رب العالمین دی امت ته ورکړي. نو بعضې موقع داسې دي داسې چې هغه موقع یوه وي خو د هغې شان ډېر لوی وي، د هغې مقام ډېر وي، د هغې مرتبه ډېره لوی وي. لکه من جمله د هغې نه دا کومه میاشت چې چالو ده، دې میاشت ته موږ په عربۍ کې شعبان المعظم وایي. شعبان المعظم مونږ ته په عربۍ کې دا وایو، او زمونږ دا پښتانه وته د شب قدر میاشت وایي او د شب براءت میاشت ورته وایي. د دې میاشت هم د الله په جناب کې ډېر لوی مقام دی. او بیا خصوصا دې کې یو شپه ده، یو شپه ده چې د هغې د الله په جناب کې ډېر لوی مقام دی. دا هغې شپې متعلق راته یو 2-3 حدیثه ویمه، او دا الله دا تا ته چې مې دا دومره اوږد توطیه او تمهید کېښوده چې الله دې امت لا د بخښنې هغه بانې لټولې دي، نو هغې کې یو دا بانه هم ده چې صرف ته الله رب العالمین ته لږ راپاسې دي، نو الله رب العالمین به تا له کم مقام درکړي او کومه مرتبه درکړي، نو دغې متعلق نه خبره. دا شپه ده چې دا د دې میاشتې د 15مې شپې هغه شپه ده، او موږ پښتانه ورته د شب قدر میاشت وایو او شب براءت ورته وایو،
او په عربی کې ورته لیلة من نصف شعبان وایي. باقاعده شته دا د دې شپې د الله په جناب کې ډېر لوی مقام دی او ډېره لویه مرتبه. زمونږ بعضې خلک اوس خو چونکې دا دور د دې سوشل میډیا دی نو بعضې خلک وایي د دې شپې هېڅ حقیقت نشته. نه ورونو دا خبره به نه کوئ. د دې شپې د الله په جناب کې ډېر لوی مقام او ډېره لویه مرتبه ده. ته به وایې څنګه؟ هغه حدیث خو په خپل ځای زه هغه د علماو کارونه دي او هغه د علماو خبرې دي، خو زه ستاسو ته په عام فهم او عام دغه کې کوم چې زموږ د دې ملک یو ډېر لوی عالم دی او ډېر لوی هستی ده او حقیقت دا دی چې د هغه علم کو عرب دی او کو عجم دی منلی دی. شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم اوس هم جم دی دی هغه د دې شپې متعلق باقاعده ستاسو په دې سوشل میډیا مو ګورئ او موږ کتابونو کې د مخکې نه کتلو. سوشل میډیا خو اوس راله د مخکې نه هم دا کتلو چې هغه وی چې د دې شپې د الله په جناب کې ډېر لوی مقام دی او دا شپې فضیلت د 19 صحابه کرامو نه ثابت کړی دی چې 19 صحابه کرام د دې شپې د فضیلت باره کې خبره کړې ده. دغه شان خیر شهید اسلام مولانا تقی عثمانی صاحب خو ډېر لوی انسان دی. زمونږ دا طالبان ملګري او دا کم چې لیکه پړه د دوی پیژني ستاسو د دې خیبر پښتونخوا ډېر عظیم محدث او ډېر لوی محدث او حقیقت دا دی چې دغه مقام او مرتبه دې ټولو خلکو ته معلومه ده. لوی شان ولا الله ورکړی دی او په حدیثو کې ټوله ورځ د سار نه راواله تر د ماښامه پورې ناسي. زموږ استاد محترم استاد العلماء زینت المحدثین حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم وګورئ د هغه په دې باندې کتابونه لیکلي دي باقاعده په دې سوشل میډیا وګورئ د هغه بیانونه دي چې د دې شپې د الله په جناب کې ډېر لوی مقام او ډېره لویه مرتبه ده. موږ دقې علماو پسې یو، موږ د دقې علماو تقلید کوو، موږ د دقې علماو شاګردان یو. نو چې هغوی حدیث کې دغه ثابتوي نو زموږ پې آمنا وصدقنا ده. نو د دې شپې لوی شان او لوی مقام دی. زمونږ د خلکو ولا نومونه ایښي دي او دا نومونه په دې ایښي چې د یو نسبت د وجې دي. بعضې خلک ورته شب قدر وایي. شب په پارسی کې شپې ته وایي او قدر د دې دوه معنا بیانوي. یو قدر معنا دا ده چې موږ د قدر معنا کوو دا موږ عام خلک نو موږ یې د عزت او د مقام او د مرتبې د وجې کوو چې یاره دا سړی ډېر عزتمند دی ډېر قدرمند دی. نو که په دقې معنا باندې موږ والو نو د دې شپې د الله په جناب کې ډېر لوی قدر او ډېر لوی مقام دی او ډېره لویه مرتبه ده او په دې شپه باندې تا الله ډېر لوی مقام ته رسوي. نو که د قدر معنا موږ د عزت والو نو مطلب ته دا دی. خو زموږ زیاتر علما دلته د قدر معنا په معنا د تقدیر علي چې دې شپه کې الله رب العالمین مقدرات د انسان د آینده زندګۍ ټولې خبرې هغه برابرې. ګوره یو خبره یاد ساتئ د الله رب العالمین شان دی او مقام دی او چې څه کول هغه کول غواړي هغه کوي. خو دا دنیا په یو ترتیب باندې روانه ده یو ترتیب باندې. اوس الله رب العالمین فیصلې بعضې کړي دی کې زمونږ او ستاسو آمنا وصدقنا ده. خو بعضې څیزونه داسې دي چې هغه د یو ضابطې او د یو طریقې د لاندې دي. لکه څنګه اوس زه تاسو مثال پته دا بالکل په حدیثو کې دا خبره ثابته ده چې زموږ ستا نیک اعمال دي موږ او تاسې کوو. د څه دپاره یې کوو لږ جواب راله راکړئ. الله د رضا دپاره یې کوو. د الله د رضا دپاره نیک اعمال کوو. خو زمونږ او ستاسو دا نیک اعمال چې موږ کوو که نه نو دا لګیا دي فرشتي لیکلې کوي. وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. دا فرشتي ولیکي. اوس دا الله رب العالمین یو ضابطه او یو قانون جوړ کړی دی. نو دا رسول الله مبارک وي چې دا فرشتي لیکي نو د زیارت او د پیر په ورځ دا اعمال د الله په جناب کې پیش کېږي. اوس الله خدا هر څه نه خبر دی. زه خو چې دا اوس تقریر کوم الله خبر دی. تقریر خو پرېږده وهاب ګل حاجي صاحب ستا په دې زړه کې چې خبر راله د دې نه هم الله خبر دی. خو دا یو ضابطه او یو قانون الله جوړ کړی دی. نو د دې د وجې رسول الله مبارک وایي چې تاسو کله د پیر او د زیارت ورځ راشي نو په دې ورځ روژه نیسئ. په دې ورځ روژه نیسئ. حدیثو کې باقاعده ثابته ده. ځکه په دې ورځ باندې زما ستا اعمال د الله په جناب کې پیش کېږي. دغه شان د دنیا مثالونه دي.
د دنیا مثال ده وخت نشته هغه وخت زما غلال تاسو خپل مقصدی خبره را رسومه نو زمونږ او ستاسو یو ضابطه ده او یو قانون دی دغه قانون د لاندې الله رب العالمین د دنیا روانه کړې ده نو داسې قانون داسې دی په حدیثو کې دی چې آینده کال چې کم آینده کال دی د دې ټول بجټ دا زه ستاسو په ژبه کې خبره کوم دقه په 15 شپه الله رب العالمین فرشتو ته حواله کوي څه مطلب مقصد دا دی چې یاره دا انسان به په دې آینده کال کې دومره منځونه کوي دومره به تلاوت کوي دومره به په د بیماری راځي دومره به د رزق وي دا ټول هغه دغه حواله کوي په دغه شپه باندې اوس چې دا حواله کوي دې کې دوه قسمه خبرې دي یو دا دي چې یو تقدیر مبرم لکه بس بالکل هغه فیصله شوي وي هغه هیڅ هم نه بدلېږي خو بل تقدیر داسې دی چې هغې سره الله رب العالمین فرشتو ته ویلي دي کو ده دا عمل وکړه کو ده دا مونځ وکړه کو ده دا نیک عمل وکړه کو ده دا دعا وکړه دا تقدیر به ولې زه بدل کړم دې سره دا لیکلي وي کو ده داسې چل وکړه دا نیک عمل وکړه زه به ولې دا تقدیر بدل کړم نو بعضې تقدیرات داسې چې هغه زمونږ او ستاسو د دعا د نیک اعمالو پورې مختص وي نو که په دغه شپه ته الله رب العالمین ته د خپلو اعمالو دپاره جلا وکړه د خپلو اعمالو دپاره د زاري وکړه نو ممکنه ده چې الله رب العالمین یو تقدیر دا لیکلي چې هلکه په دې کال کې به دې بیماریږي خو که ده ما ته دعا وکړه ده ما ته جلا وکړه نو زه به دا بیماري په صحت باندې بدله کړم داسې خبرې راغلي نو زمونږ بعض علما د دین امراد شب قدر علی دی کې تقدیرات لیکلي کی او دا بالکل په حدیثو کې ثابت ده نو دې ته د دې وجه ته شب قدر او درې وته زمونږ د پارسی خوانان نورونه وته شب براءت وي براءت شب خو په پارسی کې شپې ته وي او براءت وي خلاصي ته عربی کې وي او په پارسی کې براءت وي خلاصي ده بری الکه تاسو وي بری کا خلاصي کا نو دا د عربی د اردو او دا پارسی د قشان یو شان ټکی دی براءت مطلب څه خلاصي ته وي او دا خلاصي ته ولې وي نو د دې دقه علماو یو وجه بیان کړی ده او هغه وجه څه ده به د څه نه موږ خلاصي کیږو نو د رسول الله مبارک یو حدیث یې راوړی دی او دا حدیث په مشکات مبارک کې او دقه شان د احادیثو په کتابونو کې دی ډېر د زړه د خوند حدیث دی ډیر د مینې او د محبت لږ شانې وورې او د زړه په هغې سترګو باندې او د زړه په هغې غوږونو باندې وورې خو که موږ او تاسو لږ هم الله ته ورنږدې شو نو ګوره د الله رحم او کرم به څومره حدیث داسې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په مشکات مبارک کې حدیث ده عایشه بیبي وی یو شپه راپاڅېدم او چې یو شپه راپاڅېدم نو رسول الله مبارک مې په بستره ونه لیدل بهر کې ابزرت هغه مختصر خبره کوم وخت نشته وی زر چې مې وکتل چې نشته وی راپاڅېدم وی جومات کې مې په وکتل پرده کې ورغلم وی جومات کې نو وی جوخ زما د فاطمې بیبي کور وی هغې هلته ورغلم هلته نو وی ګرځېدو پسې داسې هغوی سره غم شو چې رسول الله مبارک چېرته لاړ وی دې کې د رسول الله مبارک یو معجزه وه او یو خاصیت یې و چې د رسول الله مبارک چې کم مسلمانانو او کم صحابو نو د رسول الله مبارک د بدن خوشبو به معلوموله او د رسول الله مبارک نه به هر وخت خاشته خوشبو بغیر د عطرو نه متله وی هغه خوشبو پسې روان شو وی چې خوشبو پسې روان شو یا خوشبو داسې الخ ته بوتلو چې تاسو د الله مدینه منورې ته بوتلیږي مدینه منوره کې د دې مشرق په طرف چې کم ځای نه نور راخیږي دقه الخته یو قبرستان دی او بقی مبارک وته وي من خلق وته جنت البقی وایي هغه بقی مبارک دی او د بقی مبارک یو لوی شان او یو لوی مقام دی هغه وخت کې پکې دومره قبرونه نو اوس په هغې کې تقریبا لزر صحابه کرام د امت پراته دي لزر صحابه کرام زموږ په پېښور کې یو صحابي دي دنیا ورته ور روانه وي زه بعضې وخت دې ملګرو ته ویم د الله څلوېښت شان دي دې مقبره کې لزره صحابه کرام پراته دي دې مقبره کې 5 زرګونو تابعین دي تبع تابعین دي او د امت ډېر لوی لوی علما په هغې کې دفن دي ډېر مبارک قبرستان دی
ډېر لوی عظیم شان لري. او زه خو بعضې وخت کې سجانه د حدیث چې ګورم نو دا خبره مې ډېر زیات دغه کی چې خدای دا څومره لوی شان والا خلک دي. رسول الله مبارک دا حدیث په حدیثو په کتابونو کې موجود دي. وی د ټولو نه به الله لومبې چې د قیامت په ورځ شپېلې ووالي چې لومبې به زه پاسم. وی بیا به ما سره دا دوه یاران پاسي. نو د هغې نه پس به بیا دریم نمبر چې د قبرونو نه پاسي نو دا به د بقي مبارک خلک پاسي. او بیا مکې مکرمې ته لاړ شي او بیا هلته بل یو قبرستان د جنت المعلا نو په دریم نمبر کې به هغوی پاسي. نو زه یم څومره لوی مبارک خلک دي د بقي. نو د بقي د قبرستان ته رسول الله مبارک راغلی دی. نو چې هلته یې وکتو نو رسول الله مبارک په جړه باندې په سجده کې پروت دی. دا خبره لږه په ذهن او په غور باندې وورئ او ډېره د فکر او د غور خبره ده. فاطمه بیبي م عایشه بیبي م رسول الله مبارک په سجده پروت دی او په سجده کې الله ته جاري. او د قرآن شریف یو آیات وي دا په حدیثو کې موجود دی. او هغه آیات څه وایي؟ وایي ان تعذبهم فانهم عبادک. وی خدای پاکه ظاهره معنا کې دا ده ان تعذبهم فانهم عبادک. خدای کو تا عذاب ورک دی خلکو له فانهم عبادک ستا بندگان دي ستا بندگان دي. و ان تغفر لهم او خدای کو دی وبخل فانك انت العزیز الحکیم. نو ته ډېر زبردست او حکمت والا ذات دی. زه ظاهره معنا ده خو چې کوم هغه دغه معنا ده چې هغه مقصدي معنا نو هغه دا ده ان تعذبهم خدای کو تا دی خلکو له عذاب ور فانهم عبادک ستا خوښه ده ستا بندگان دي او ستا مامور دي ته پې حاکم یې څوک نه تپوس والا نشته. و ان تغفر لهم او که خدای زما د دې اوښکو لاج دې وساته نو فانک انت العزیز الحکیم. بیا هم رانه څوک تپوس والا نشته تا نه څوک تپوس نشي کولی. مقصد یې دا دی. وی دا الله ته جار وی فاطمه رضی الله عایشه بیبي وی زر ولمونږ چې د الله رسول ولې چا تکلیف در رسول دی. وی راته وی چې نه اوس دا خبره لږه شان وورئ او د زړه په غوږونو باندې وورئ. رسول الله مبارک ته هینه چا هم تکلیف دی رسول. وی دا ولې؟ وی دا ځکه چې ما ته جبریل راغی علیه السلام او ما ته وی چې نن لیلة من نصف شعبان د شعبان نن 15مه شپه ده. نو الله رب العالمین ته ودرېږه او الله رب العالمین به ستا په جړا باندې او ستا په دعا باندې ستا د امت بخښنه کوي. ستا د امت بخښنه کوي. نو څومره خلک به بخي دا وورئ. دا ډېره د خور ده دا ډېره د فکر ده او دا ډېره یو د زړه د خوږېدو خبره ده. وی ستا د امت په الله بخي څومره به بخي. الله اکبر. وی ستا د امت به الله نن دومره کسان ستا په دعا باندې بخي چې کوم مسلمانان دي او پتا باندې ایمان دي او دا خبره کوي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. دغه خلق اگر چې ګناهګاران دي وي خدا به الله بخي نو څومره به بخي. وی دومره به بخي چې په مدینه منوره کې یو قبیله وه او دا قبیلې نومه بنو کلب. شاباس. دا قبیلې نومو بنو کلب. دا یو قبیله وه. دغې قبیلې سره ګډې او بیزې وې. نو د هغې قبیلې یو ناشنا خصوصیت و. دا مې پرون یو کتاب کې کتل. وی دا هغې قبیلې دا خصوصیت و چې هغوی سره څومره ګډې وې. وابګل حاجي صاحب سل زره نه هغوی سره دومره ګډې وي چې د هغوی دا رمه به روانه شوه د ګډو نو یو کس به یې دلته و 10 میله کې به بل کس هلته 10 میله کې دومره ورسره ګډې وي. نو نن به ستا د امت خلق الله دومره بخي چې د بنو کلب څومره ګډې دي او په ګډو باندې څومره ویښته دي. ستا د دې دعا د وجې به الله رب العالمین د دومره خلکو مغفرت کوي. تاسو خپله سوچ کوئ چې یو ګډې دومره ویښته موږ نشو شمارلی. دا ولی؟ وی دا شپه ډیره عظیمه ده دا شپه ډیره مبارکه ده دا شپه ډیره لوی شان او مقام والا ده. زما عزتمندونو دا حقیقت دی چې د دغې شپې د الله په جناب کې ډیر لوی مقام او ډیره لویه مرتبه ده. من په غفلت کې دا خبرې تیرې کو نه په غفلت کې دا مه تیروئ. د دې شپې الله رب العالمین ته جلاګانې وکړئ زاریګانې وکړئ او زمونږ د علما وایي چې د څلورو خبرو دې کې ډېر اهتمام وکړئ. د څلورو خبرو
نور پکې ګورې څه نشته، دا خیراتونه او دا پلان کې او دا ډنګري دا شیزونه پکې نشته. موږ اکثر ته په خدای یقین وکړه چې پرونه داسې دا موبایل زما نه دی چپ شوي، یاره وي د خیرات هغه شپه کله ده، اسد هم پکې ټیلیفون کړو وي د خیرات هغه شپه کله ده. د خیرات شپې پکې نشته رونو، دا د عبادت شپې دي. څلورو خبرو پکې اهتمام وکړي، د څلورو خبرو یو پکې د دې خبرې اهتمام وکړي چې د خپلو ګناهونو معافي وغواړئ د الله. قسم دې موږ ډېر زیات ګناهګار یو او الله په توبه باندې ډېر زیات خوشحالېږي. زه راته دې وخت کې د توبې هغه شان او د توبې هغه مقام هغه راته بیانولی نه شم، وخت نشته. نو یو الله ته د خپلو ګناهونو توبه وباسئ. دویم نمبر د رب نه وغواړئ، دعا وکړئ الله ته، اوږده دعا وکړئ، الله ته وجاړئ او دعا الله رب العالمین کوي. ګوره ما خو تا ته وایي چې بعضې خاص موقع الله رب العالمین هغه خاص موقعو کې ډېره لویه فایده کوي. نو دا دعا د الله رب العالمین نه وغواړئ، جاړه ورته وکړئ، زاري ورته وکړئ، کم از کم یو ګنټه دعا الله ته وکړئ. دعا الله په دې شپه قسم په خدای دا د دعاګانو د قبولیت شپه ده. ما خو تا ته وایي دعا هر وخت الله قبلوي، خو بعضې مقامات بعضې وختونه هغه موږ دا د اوس راغلي د جمعې لمونځ نه که نه، او موږ به د جمعې لمونځ وکړو، موږ به د جمعې لمونځ وکړو، زموږ به یو ثوابي. خو نن به داسې خوش قسمت چې په بیت الله کې به وهاب ګل حاجي صاحب وي، نو هغوی چې یو لمونځ وکړي نو په 1 لاک به الله منظور. نو بعضې دا اوقات دی الله رب العالمین وختونو لا ټیمونو لا دغه له الله رب العالمین وی فضیلت ورکړی دی. نو دویم نمبر دا دی چې یو د توبه او یو الله رب العالمین ته دعا، د دې اهتمام وکړي. او دریم نمبر یو روایت شته، او دا به د ځان له د جون معمول نه جوړوي، صرف رسول الله مبارک یو ځل تللی دی په خپله زندګۍ کې په دې شپه باندې مقبرې ته، خپلو خپلوانو له مقبرې ته. دا حدیثو کې بلکل ثابته ده په دې شپه. نو په دې شپه باندې خو څوک موږ نه ځو، خو د اختر ورځې نه بیا ټوله او سیرې هم روانې کړي، زموږ په دې کلي کې دي هغوی سیرې هم روانې کړي. نو هر یو کار زموږ د شریعت او د اسلام خلاف دی نه. په دغه شپه باندې کو مقبرې ته لاړې، دا حدیثو کې ثابته ده. نو که مقبرې ته سړی لاړه دا ثابته ده. او څلورم نمبر هر قسمه عبادت، کو هغه ذکر دی، کو اذکار دی، کو د قرآن شریف تلاوت دی، دا قسمه کارونه کوي انشاءالله د الله نه د امید ساتو چې ستا د ټول کال زندگی به الله رب العالمین د خوشحالو کی. نو په دې شپه باندې الله رب العالمین د دومره کسانو مغفرت کوي. خو یو څو کسان دي بدقسمته چې رسول الله مبارک وي هغه د دې د شپې د رحمت نه به محرومه وي، د رحمت نه به محرومه وي. یو مشرک سړی چې کوم سړی شرک کوي، اوس شرک خو زمونږ الحمدلله د هغې نه موږ د یو الله رب العالمین عبادت کوو، او خدای دې د دقه عبادت د یو رب نصیب وکړي. نو په ذات کې خو موږ ټول لګیا یو، خو په صفاتو کې زموږ بعضې خلک هغه ګناهګاران دي. په ذات کې، صفاتو کې، علم کې، تصرف کې، قدرت کې. زه په دې برته خیر دی بیا بل وخت بجمو کړه. خو دا الله رب العالمین سره څوک شرک کوي نو مشرک سړی کو دې ډېرم عبادت کې په دې شپې الله نه بر. دویم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عاق الوالدین، چې کوم سړی مور او پلار عاق کړي وي، مور او پلار ته خپه دي، مور او پلار ورسره خبرې نه کوي، حق الوالدین ورته زموږ په دې دا کوي. لویه موضوع ده دې وخت کې انشاءالله په دې برته چېرته موږ مخکې بیان بیا به برته وکړو. خو چې د کوم سړي نه مور او پلار خفه دي که نه، نو په دې شپه نو زه هسې بعضې وخت وایم اسجانه چې دا دومره عظیم پیکیج راغی چې الله رب العالمین به د بنو کلب د ګډو د ویښتومره خلک بقي، نو خو معمولی عمل کوم بي. خو چې کوم سړی د مور او پلار نافرمانه د دې په دې شپه هم نه دی. ډېره د غور او د فکر خبره ده. نن زمونږ پښتانه اکثر مور او پلار ته خفه دي، والله العظیم عظیم گناه کې موږ او تاسو مبتلا یو، سخت گناه کې موږ او تاسو مبتلا یو چې زمونږ او تاسو نه مور او پلار هغه خفه دي. نو مور او پلار خوشحاله کوي. نو دویم نمبر دا دی چې عاق الوالدین. څلورم نمبر چې کم سړی کبر کوي، کبرجن سړی الله رب العالمین نه بر. او حدیثو کې ورسره دا هم راغلي دي چې کم سړی د کبر د وجې د ده دا پنسې ښکته وي، دا پنسې ښکته وي او د دې ګیټو د لاندې وي. دا زموږ په ډېرو خلکو کې شته. خلک پې قهرېږي چې ورته ووایي
بعضې وخت موږ زه خو دا د دې مونځ وخت کې دا ګورې لازم نه ده، هر وخت به پنسه د خپلو ګیټو نه اوچته ساتئ. دا مونځ کې راته موږ د دې دپاره ووایو چې بل ځای کې خو راته ګیرېږې نه، نو موږ وایو زه دلته خو به راته ووایو که نه، دلته خو به راته وایو نورو ځای کې خو ته ګیرېږې نه. خو دغه یو مونځ نه راځي هغه هم چې مونځ چې امام له دې اړخ ته سلام نه اړولې چې دې اړخ ته یې اړولې بیا ټول وتې وي. نو موږ راته د دې د وجې د دې خبرې دغه کوو چې دا ګناه ګوره ډېره عظیمه ده. په دې باندې کبر مه کوه، ته پې اوچت نه ښکارې، قسم په خدای ته پې د دنیا سپک انسان ښکارې. نو دا خپلې پیسې د خپلو ګیټو نه اوچتې ساتئ، دا د کبر ګورې نشان دی. نو کبرجن سړی الله رب العالمین په دې شپه باندې نه بخي. او څلورم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان د خپلو خپلوانو سره قطع صله رحمي کوي، خپل خپلوان ترې خفه دي، نو دا سړی په دې شپه باندې الله رب العالمین نه بخي. دې کې موږ پښتنو پیچډي کړې ده. پښتانه صحیح مسلمانان خلک دي. دا قوس دا روجو داسې روجې به رانیسي چې داسې روجې د ماکې هغه بزرګان هم نه نیسي چې پښتانې نیسي. لاړ هم نه تېروي، داسې هم پکې دي، لاړ هم نه تېروي، دومره دغه کوي. خو پښتانه چې د نورو عملو دغه کوي، نو دقه د قتل رحمي رور سره یې نه لګي، خور سره یې نه لګي، ماما سره یې نه لګي، تره سره یې نه لګي، او فخر پې کوي. اوهو ذهن تباه و برباد دی داسې انسان. مه کوئ قتل رحمي مه کوئ، غټه ګناه ده، سخته ګناه ده، خطرناکه ګناه ده. او پنځم نمبر چې کوم سړی شراب څکي او نشه کوي، نشهدار سړی الله رب العالمین په دې شپه باندې نه بخي. نو زما عزتمند وروڼو وخت مختصر دی، اوس دا دومره ته یم چې یو عظیم پیکیج را روان دی، یو لوی ښکلې مزېداره موقع را روانه ده. راځئ چې د خپل رب ته رجوع کړو او د دې خپل رب نه د خپلو ګناهونو معافي وغواړو. د معافۍ دپاره یو ډېره بهترینه او اعلی شپه ده، او اوس نه د خپلو ګناهونو معافي وغواړو او دغې شپې ته تیار وکړو. دا شپه کله ده؟ نو دا شپه زموږ د دې علماو د فیصلې مطابق چې دا کومه 1400 دی 47 دی 1447 د شعبان المعظم 1447 بمطابق 2026 چې دا کومه جنوري اوس جنوري دی پسې فروری را روانه ده. نو د دقې د شپې مطابق په 2026 کې دا تقریبا د 9 شپه راځي، دا آینده 9 شپه ممکنه تقریرونه بیا رسول. نو دا ګوره د دې دا تصدی موجوده وخت چې کوم 2026 دی یا 1447 دی، د دې خبره کوم. د دې مطابق زموږ د علماء کرامو چې کوم د سعودي علما دي او د پاکستان ممکنه ده د 9 شپه راځي، د 9 شپه. نو د 9 په شپه تاسو کوشش وکړئ رب العالمین ته د خپلو جلاګانو د خپلو زاریګانو دا کوشش وکړئ. او یوازې دا مه کوئ چې دغه 9 شپه نه، دا یو دعا وکړئ، دا دعا چې خدای پاکه دا آینده کال دا زما را روان دی، دا ټول زما په عبادت باندې او د الله د رضا دپاره چې هر عمل زه کوم خدای چې ستا د رضا مطابق جوړ شي. په دغې سوچ او فکر باندې دا آینده 9 شپه د دې کوشش وکړئ چې دا تاسو د شپې عبادت وکړئ. د روژې متعلق زموږ علما وایي، بعضې علما وایي روژه پکې په دغې 15 شته او بعضې نشته. خو دا یاد ساتئ، دا یاد ساتئ، دا خبره خو بالکل د حدیثو نه ثابته ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دې شعبان المعظم دا کومه میاشت را روانه ده د دې اکثر ورځې به روژې وي. دا یوازې نه 15 اکثر ورځې عایشه بیبي وایي حتی چې ما به وي جوړېده رمضان المبارک میاشت ده، دومره روژې به نه وي. او دا هم په حدیثو کې شته، دا هم شته چې عایشې بیبي وایي په ما چې به کومې روژې د عذر د وجې پاتې شوي، نو د رسول الله مبارک په اکثر شعبان المعظم کې مسلسل روژه وه، نو ما به وي چې اسم کور کې یو ځای نو ما به ورسره شعبان المعظم کې د خپلو روژو قضا راوړه. نو دویم نمبر پکې دا دی چې سړی پکې د روژو اهتمام وکړي او روژې پکې. او روژه یوازې دا نه چې کومه بس دقه یو دقه 15 نه، یوازې د 15 نه، بلکې دې کې چې څومره تا کوشش وکړو روژې دې ونه وي، نو روژې برله هغه له انشاءالله هغه فایده درکوي. نو دې میاشت کې د روژو داسې کوشش وکړئ چې یوازې دا ونیسئ چې 15 نه، پکې یو ورځ ونیسه یو ورځ ونیسه. دا انسان د آینده روژو ته چې کوم د رمضان المبارک په موږ باندې او تاسو فرض روژې را روانې هغې ته به بالکل تیار. او دا هم یو خبره ووایي، بس په دې باندې خبره ختم. خو په دې میاشت کې م روژې ونیوې فاروق جانه، نو د رمضان المبارک چې څومره میاشت ده د دې ټولې میاشتې د روژې برته یو عجیبه طریقه باندې آسان او د برکتو ګرځي. زه یو ټری وکړې
تقریبا 18 ورځې پاتې دي، یو 19 ورځې پاتې دي، 19 ورځې پاتې دي. خیر یا به جمدي یا به نه یو که الله. خو تاسو یو پټې دا سوچ وکړئ چې کو دې میاشت کې همداسې یو 4-5 تر د 2 روجو پورې ونیوي، یو ورځ ونیسئ یو ورځ مه نیسئ، 2 ورځې مه نیسئ یو ورځ پکې ونیسئ، یو 15 روجې ونیوي که نه، نو د دې روجو به دا کمال وي. دا یو عجیبه خبره وړئ چې د رمضان المبارک دا میاشت به راباندې الله په داسې عباداتو کې تېره کړي چې ستا په ذهن کې به دا تصور هم نه چې خدای پاکه دا څنګه تېره شوه او څومره د عبادت نه ډکه تېره شوه. دا زموږ د علماو یو عجیبه تجربه کړې ده. یو 4-5 روجې پکې ونیسئ، خصوصا چې د دې نه پس داسې چلو کې د دې نه پس چې کوم د پیر ورځ او د زیارت ورځ ده په دې خو خامخا روجې ونیسئ چې دا رمضان المبارک پورې څومره پیرونه دي او څومره زیارتونه دي، په دې باندې ځای روجې ونیسئ. ما ته به بیا په خپله د روجې نه پس وې چې مولوي صاحب دا خو د یو عجیبه خبره کړې وه، زموږ ټوله میاشت د رمضان المبارک الله په عبادت باندې تېره کړه. ګوره دا یو سټارټ اخیستل وي. خیر دا خبره خو داسې کولو نه ده، خو هسې راته دغه کومه پخوا اوس خو یقین د الله په ذاتو که سجانه ګورې اوس زما بلکل قسم په خدای په منبر ناست یم دا شوق نشه، خو پخوا داسې یو 10 کاله مخکې راته خبر مولوي صاحب چې جمدي و، مولوي صاحب تقریبا 10 کاله شو، نو دا په ټي وي موږ دا کرکټ کاکړ، نو د کرکټ دپاره به د بال دپاره د بالر لاړ به وروستو لاړ، نو چې رابغې نو هغه بال مې تیز وویشته. دغه شان زه راته د دې مثال بیانومه چې دا ورته د ماخ کې نه یو منډه تیاره کړه، نو انشاءالله هغه چې کوم ستا مقصود دی هغه ته په ډېره ښکلې طریقه باندې دا مې راته ګورې ستاسو د علمي چې کوم مثال و هغه مې راته نه بیانو، دا مې راته ستاسو د ذهن مطابق بیان کړ چې په دقې خردجال او په دقې مردارې دا تاسو ټول پراته نو د دې د وجې مې دا دغه وکړه چې یاره دا ورته ته یو سټارټ والې، نو چې یو سټارټ والې نو هغه کوم مقصود چې دی ستا هغه ته ډېر په ښکلې طریقه باندې والې. نو انشاءالله تعالی د دې روجو م اهتمام وکړې، د دې عباداتو م اهتمام وکړې. میاشت به د رمضان المبارک را باندې الله په عبادت کې په ښکلې طریقه باندې د الله د رضا عبادت او ممکنه ده چې کو د دې میاشت روژې ونیوي یو څوک نه، نو ممکنه ده چې رب به را باندې میاشت د رمضان په حرمینو کې تېره کړي. دا مې عجیبه خبره وره، د دې روجو داسې برکت دی، د دې روجو داسې کمال دی چې هغه چې بیت الله به مخامخ وي ته ته به الله ته لاس نیولي او روژه به ماتې، داسې موقع چې شین ګنبد به مخامخ وي او ته به د روجې هغه قجوره به راته پرته وي او ته به یې ماتې. د دې دا کمال یو کمال دا خو ځای تاسو یو ټریو کې دغه 17 ورځې پاتې دي، یو 15 روجې پکې ونیسئ چې تاسو د رمضان المبارک دغه روجې د باندې څنګه تېرېږي او په څنګه عبادت کېږي. الله رب العالمین موږ او تاسو ټولو له توفیق را نصیب کړي. درود شریف ووایئ. موجوده میاشت کې سرسایه ورکول شي او کو نه سرسایه د پاره ورکول شي، خو بهتره دا ده خو تا مخکې ورکړه نو کېږي دي، خو کو د په هغې وخت باندې ورکړه او سرسایه د هغه روژه کې ورکړه خو اوس هم ورکول شي، بلکل ورکول شي، سرسایه ورکول شي. چې په چا باندې فرض روجې پاتې وي هغوی نفلي روجې نیولی شي خو ثواب به نه وي، ثواب به دومره نه وي. بهتره دا ده چې اول ته خپل فرض ادا کړي، نو بهتره دا ده. احسان خور وفات شوې ده او کور کې مسائل دي، سپیشل دعا غواړي. احسان خور وفات شوې ده، الله رب العالمین دې مغفرت نصیب کړي او څه چې مشکلات دي الله رب العالمین دې د هغوی هغه مشکلات هغه په دغه کې او د ډینس کې د دکان مسله ده الله دې هغه حل کړي. یو کس سونا اخیستې ده په 1,00,000 روپۍ فی توله باندې او ټول 8 تولې دي، نو د نوي نرخ مطابق 15,00,000 روپۍ فی توله تقریبا ده. اوس به دې د زکات نرخ مطابق ورکوي او نه چې د موجوده وخت کې څه نرخ دی، که د سونا اخیستې ده بالفرض د خو 1,00,000 یاد کړی دی، کو په 10,000 اخیستې ده، اوس موجوده وخت کې 15,00,000 روپۍ هغه د سونې قیمت دی بالفرض 4,00,000 بوالو، خو چې دا په کم نرخ باندې خرڅېږي اګشتل خو زما خیال دی په 15,00,000 یا په 4,00,000 خرڅېږي، د هغې نه 25% دوی کټوتي کوي، نو بالفرض خرڅېږي په 4,500,000، نو دی به د 4,500,000 مطابق زکات ورکوي.
زما عزت منځو یو سړی دی هغه سره سونه ده او د مخکې غشت ده په 1 لاکھ روپۍ اوس یې قیمت 4.5 لاکه دی دی به د دقې چې دی وخت کې په څو باندې دا سونه خرڅېږي د هغې مطابق به دې زکات ورکوي دا نه چې ما په 1 لاکه غشت دی او زه به د هغې 1 لاکھ مطابق ورکوم نه د 1 لاکھ مطابق نه د موجوده وخت چې کوم قیمت دی به ورکوم دا رفیق مور بی بیمار ده او زموږ د سوات یو ملګری دی رفیق صاحب دغه والده بیمار ده الله رب العالمین دی ول صحت ورکړي زموږ خان محمد حاجی صاحب بیمار دی او داغه دغه ناراضي شورګر نه د کوټ دغه نه الله رب العالمین دی ول صحت خان محمد لاله ورکړي مؤذن صاحب زمونږه د جمعات مؤذن صاحب دی د جمعات اذان لراته جمعات اذان لراته او خار په خو باندې معذور دي ابو الورز درس کول د خپې ماته شوی دا الله رب العالمین دی ول صحت ورکي او سلیم زمونږه د جمعې مرګرم دی او ډیر خوب مرګرم دی دا غوی د کور والا خور وفات شو اکسیډنټ کې الله رب العالمین دی دا غي مغفرت نصیب کی دعا کې الله زموږ په حال باندې رحم وکي الله زموږ ګناهونه پاک کړي کوم مرګرو چې دا چټونو کې دعاګانې را لګلې دي الله دې ټول دا دعاګانې قبول کړي او د قشبر روانه نه شپه چهارشنبه شپه الله دې زموږ استاد لپاره د عبادت لوی ذریعہ جوړ کی او د خپل عبادت توفیق دی الله مونږ او تاسو ته نصیب کی او دا دعا کې چې د رمضان المبارک بیا روانه ده الله دې په مونږ او تاسو د عبادت نه ډکه تیر کی او د خپل عبادت توفیق راکړي او دا دعا کې چې الله پکې مونږ ته صحت او عافیت را نصیب کی الہ العالمین دا څومره چټونو والا مرګونو د ټولو دعاګانې دی الله قبول کی او بل زمونږه دا تاسو هغه دعا او جی الله د چې څومره دعاګانې دي او موږ ته د دعاګانو د پاره ویلي د ټولو مرګرو عبدالله جي صاحب موږ ته دعا د پاره ویلو مانو ذهن وته خو چې دوی څومره دعاګانې دي الله دې ټولو دا دعاګانې قبول کړي دوالو جهانو خیر دې الله نصیب کړي بیمارانو له الله صحت ورکړي او الہ العالمین سو بے روزګار دي الله دې ول د حق او حلال روزګارو ورکړي او د دوالو جهانو خیر دې الله زموږ نصیب کړي برحمتک سنتو کې